د دې وجنا د هر انسان په دې دنیا کې دا خطا کار ده ما سوا د انبیاء کرامونه په دې دنیا کې د هر یو انسان نه ګناه کیږي او دا خطا کار ده خو خطا کار کې به بهترین خطا کار هغه دی چې هغه د خپل الله نه معافي غواړي ځکه چې الله رب العزت هغه ذات دی چې څوک د هغه نه معافي غواړي او توبه ورته وباسي نو الله د هغه توبه قبلوي او که د معافی تصور دا د الله په ذات کې نه وي نو دا ټول خلک به نا امید وي دیو جن الله ځان د پاره ډېر ښایسته صفتونه یې ښودي دي نو یو نو میزان د پاره یې ښودي دی عفو هغه عفو کوونکی دی دویم نو میزان یې ښودي دی غفار دغه الله ډېر زیات بخښونکی دی د انسانانو خطاګانې بخي بل یو صفت دی د الله چې هغه ته غافرون ویل کیږي بخښونکی دی او یو صفت دی دا دی چې ستارون دغه الله په انسان باندې پرده راچي د په خطا باندې نو کله معافی تصور ختم شي یو سړی وایي چې ما الله نه معاف کوي نو د الله د ډیرو صفاتونو نه به بده وکي لہذا دا د الله رحم دی په دې انسانانو باندې چې کوم یو انسان په دې دنیا کې ژوند تیري نو دنه بد الله په حق کې کوتاهي خامخا کیږي او بیرته په قران مجید کې د حضرت آدم علیه السلام واقعا ذکر کړی دا او دا هغه واقعي چې ذکر کړی دا نو په دې زمن کې یو ځای کې الله دا بیان کړی دی الله رب العزت د آدم علیه السلام په باره کې چې کومه قصه کړې چې الله وی مونږ ورته ویلو یې بیتو کوشي منها د دې کائناتنا د دې جنتنا د دې اسمانونو نه او بیا الله رب العزت فرمایي چې فتلقى آدم من ربه کلمات دی آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمه زده کړل نو هغه کلمه د څه شی هغه د معافی هغه استغفار ادا الله د په دربار کې د الله نه معافي غوښتلو نو اولنې انسان آدم علیہ السلام دنیا ته راکوس کو او د اول ورځې دغه په خله باندې چې کوم کلمات ورته الله خو دلیو ناغه استغفار او هغه د ګناهونو بخششو د انسانیت ته الله خی د اخري امت ته الله خی چې د دنیا اولنې انسان چې دنیا ته راغلي دی او د ټولو جوړنګ ورته الله کوم کلمات خو دلی دي نو هغه کلمات د استغفار هغه د یو لغزش خطا انا ونسین د هغه نشو د هغه په زمن کې وته الله خو دلی دي خو تلقین پکې دي انسانانو ته دي چې کا پرس کړي انسان نه پرې دنیا کې د الله په حق کې سکو تای وشي او ګناه وشي نو دې بد الله نه استغفار غواړي دې به بخنه غواړي زګه به غواړي چې د الله بخن کې بخونه کې نو هغه وته چې کوم استغفار خو لري نو هغه راته قران کې الله ذکر کړی او هغه داره چې الله وته ویلو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اے زمون اللہ منگا پخپل حق کی کوتاہی کڑے دا او اے اللہ ستا پا حکم کی رانا کمی شوے دے کچرت تا پا منگ باندے رحم ونکی او بخن رات ونکی لنکونن من الخاسرین نو اے اللہ منگ بشود تاوانیانونا دا بہترین استغفار بس دی دنیا کے درنا دا اللہ پا حق کی سکوتا ہی وشوا بخن اوغوارا اللہ با دی معاف کی ولی دا اللہ رب العزت قانون دا دے گا چی کمی او سڑی نا خطا وشی او بیا اغب عقیبنی اصرار نکی ہمیں شوال پہ نکی نو اللہ ردغی انسان گناہ دا معاف کی او اغا گناہ چی کم دا کڑے دا عقیبنی نادم شو نو اللہ و تا اغا معاف کی قرآن کی رات ردغی سڑی صفت اللہ کڑے چی کمی او سڑے اغا دا اللہ رب العزت پا حق کی کوتاہی وکی او بیا دا اللہ نا معافی اغاڑی نو اللہ رب العزت دا اغا گناہ دا معاف کی نو ردغی خلق مبارک ہوئی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اغا خلق چی اغا وکڑی لوی گناہ یا وڑ گناہ وکی ذکر اللہ نو دی را یاد کڑی اللہ دا اللہ شان را یاد کڑی دا اللہ یر را یاد کڑی فاستغفرو نو دی بخنو غاڑی دا اللہ نا لذنوبهم دخلو گناہنو دا پارا کرچی انسان نخطا وشی نو دی انسان پا دی بدن کی او سیز دی اغی دا زمیر ہوئی زمیر اغی لگ نادم کی اغوتا لگ قارش خپش دا سڑیم پریشانش یا با یو گناہ کی سڑے گرفتاری نو دا فتح دا چه دا دی پلانی گناہ کی زو گرفتاری امنو دا زمیر دا بار بار دا خبر اور یادی چه دا گناہ دا کار ناجائز دے نو دی سڑی اللہ را یاد کرو نو دا اللہ شان را یاد کو دا اللہ عذابون را یاد کرو وعیدون او جہنم را یاد کرو نو فاستغفروا لذنوبهم دا خپل گناہون دا بار معافی و غفتلا کہ اللہ ما معاف کے او بیا پا دقی گناہ اسرار ونکو ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون او دی پا دی گناہ بانی ہمیں شعلے ونکو بلکہ فوری اللہ تا رجوع وکڑلا او دی انسان دا دغی گناہ نا دا اللہ نا معافی او غختلنو اللہ معاف کم سڑے چی دا پلی گناہ نا معافی غواری او توبہ اللہ توباسی نو دا پا اغا خلقو کے نرے حساب چی اغا پا گناہ بانی اصرار کونی کے دے وهم یعلمون دوی تخپتا دا چی دا گناہ بانی ہمیں شوال دا دیر لویا گناہ دا خکار ندے دا اللہ نبخی دے شی سڑے نو انسان نلزغشو شی اللہ تا یو سڑے توبہ تائب شی دا اللہ پا دربار کی معافی اغاڑی نو دا دا اند اللہ غور بند شی یو آئی انسان دے شی اغوی سے گناہ نکو زمان گناہ نکی او دے پا دی عجب کی او پا دی تکبر کی مبتلا دے او دے دا اللہ نا معافی نغواری نو دا انسان دا اللہ مبغوز انسان دا ندے خواہ خدا سرے دا خواہ اللہ منگتا قرآن کی ویلی دی احادیث مبارکوں کی اللہ پیغمبر فرمائی لی دی چی اللہ ہوئی کہ تاسو گناہونا نکوئی تاسو بزا ختم کم نور خلق برا ولم اغب گناہونا ہم کئی بے با اللہ تا توبہ مباشی نو گناہ کول گناہ کی دل انسان نا دا بخامخا کی گی
خو انسان ته دا حکم دی چې ته به الله ته توبه وباسي او داسې انسان ګورې هغه په دې دنیا کې نشته چې هغه وایي زما نه ګناه نه کېږي خو فرق دی یو انسان هغه دی چې هغه ګناه د هغه نه کېږي او توبه وباسي او یو انسان ګورې داسې هم دی چې هغه وایي یاره راشه ګناه وکړه بیا به توبه وباسي نو دا کار ټیک نه دی بلکې داسې یو انسان دی چې د هغه نه ګناه وشوه او توبه یې ویسته دا کار ښه دی خو دا کار یې ناخره چې یاره دا ګناه کوم او وروسته به توبه وباسم نو دا کار نه دی ښه او په دې کار باندې چې کله انسان نه خطا وشي او دی د الله نه معافي وغواړي نو اصل انسان هم دغه انسان دی دا د الله خوښ دی ولی یو انسان دی یو شیطان دی یو پرشته ده پرشته هغې ته وایي چې د هغې نه ګناه نه کېږي په مخه نیک عمل کوي شیطان هغې ته وایي چې په مخه خراب کار کوي هغه نیک عمل نه کوي او انسان هغه مخلوق دی چې د ده نه ګناه هم کېږي او د ده نه نیکي هم دی ادا کولی شي نو انسان دی ته وایي چې دی به ګناه چې وشي د ده نه نو دی به الله ته توبه طیب کېږي نو چې توبه ویستله نو نورې نیکۍ ورسره دي او ګناه معاف شه نو د ده منزله د پرشتو نه اوچته شه او که یو انسان ده ته الله ته توبه نه ویستله او ګناهونه یې کول نو د انسان بیا شیطان دی بلکې د هغې نه هم بدتر ده لہذا دا د الله د طرف نه په مونږ او تاسو باندې رحم دی لہذا په خپل ژوند کې په اسکارو کې په اورادو کې د استغفار شاملول پکار دي د اولیاءو نه بره استغفار پیدا دي دنیوي او اخروي یو دا دی چې مرضونو نه بوله الله نجات ورکړي یو دا دی د قرضونو نه بوله الله نجات ورکړي یو دا دی چې الله به بخي یو دا دی چې الله به مالداره کوي یو دار چې دیل به الله سامان ورکي یو دار چې د په اوبو کې به الله برکت پیدا کوي د په میوو کې به الله برکت پیدا کوي او یو پیدا دارا چې د پریشانونو به الله نجات ورکي او د استغفار یو پیدا دارا چې الله ولا حاجتونه پوره کوي او دا زره ځان نه وي د قران عظیم شان آیت مې راته ویل مخ نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکړو نو هغه دعوت یې دا ورکړو قرآن کې الله راته ویلي دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو فقلت استغفروا ربکم نوح علیہ السلام فرمایي چې ما ویلو د خپل قوم ته چې تاسو بخنه وغواړئ د خپل ربنا ولدي وغاړي انه كان غفارا بشک دغه الله ډیر زیات بخونه کې دی نو هغه بخي انسان معاف کوي نو بخنه ته وغاړه نو یو خو به معاف کین چې بخنه دی وختل نو معاف بشي نو دا معافي دی د اخرت شه البته ته ټول ګناهونه معاف کی الله جنت بدر لدري کی او په دنیا کې دی پیدا داري يرسل السماء عليكم مدرارا الله براوري پتا سبانه پشيبو شيبو باران ولې رکاو کیږي د انسان د ګناہوں په وجه د الله نه د بخنی نه غختلو په وجه سوچ د الله نه استغفار نه غواړي نو هغه قوم باندې الله باران بنکي د باران د باران دروازه د استغفار ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې باران رکاوش خلق پسرال ورته ویل امیر المؤمنین باران نشته راځي چې استسقا لاړش هغه ورته راوځي ټول راويستل هغه میدان ته چې ورل
نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خلکو ته ویلو چې ټول الله ته بخنه وغواړه دا غینه استغفار وغواړه هغه الله ته توبه تایب شي کین استل ټول استغفار وایو ورته ویل زئی ورته ویل امیر المؤمنین تاخو استسقا مون زاده نه عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل زئی مونږ د باران هغه دروازه وټکوله مونږ د الله هغه دروازه وټکوله چې د کمی دروازې نه الله باران راځي نو راکې کوي نو خلک کورونو ته رسیدلی نو چې الله باران راکې کو نو الله باران راوري يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال سوک استغفار غواړي الله به ول مالونه ورکی الله به قرضونو نخلاص کی الله به خپل کورونو مالکان کی الله به ول د رزق زرعه ورکی ويمددكم باموال الله واستاسو امداد وکي په مال سره تاج ست ضرورت ته هغه بدر لدري کی وبنين زامن بدر لدري کی خلق په باغانو پسې ګرځي خلق په کوډګرو پسې ګرځي خلق په ډاکټرانو پسې ګرځي د الله نه بچو غواړه استغفار غواړه د خپل الله نه معافي غواړه بار بار استغفار وایا الله بدر لبچ دري او بیا الله وی بیا چې دین او بنین ويجعل لكم جنات الله بدر لباغونه درکې ويجعل لكم انهارا الله بدر لنهرونه وبهي وبدر لدرکې کویان بمرا زنده شي خړونو کې به روان شي قحط سالی او سوکړه دا به ختم شي خوش سالی به ختم شي ولې در استغفار پیدا دي ډېر او یو پیدا دا چې الله ګوره په قوم عذاب نه راولي پاغي کورم عذاب نه راولي پاغه سړی ما عذاب نه راولي چې کوم سړی د الله نه بخنه غواړي استغفار کوي او یو پیدا دا چې الله رب العزت دا هغه انسان حاجتونه پوره کوي چې د په لکه سره ازي الله غفور کوي واقعا راځي د کتابونو کې چې امام مالک رحمه الله یو ځلې په سفر باندې روان یو داسې علاقې ته لاړ چې هغه خلک د سره د میلمه د قدر نه خبر نو امام مالک باندې شپه رااله پاکلی کې نو هغه ورغه یو دا یو جمعه ته ورننوت په جمعه چې کوم امام یا مؤذن او دل سګه ویدل د شپه کوم ویدل د شپه نشي کولای پابندي د وزه جمعه نه باب ته وش هغه به هر په برنده کې سملاس هغه سړی وته ویل د دې برنده نه باروزه دا غینه بهر او امام مالک رحمه الله لار او د جمعه بهر د دروازې خواته استګي سملاس لک سات بعد باغی ما خوابانی یو سړی راغی دیو ته خواته ودرېدی سوکې او د علم علمه نو وی ولې ته بلار کې ولې پروت وي یاره جمعات کې نه پرې خو د لمبار ملاس هغه ورته درازه زما خاله نو بس هغه د ځان سره روان کو سیده خپل کور ته بوت او چې بیٹه کې نو نو تل کو ډوړې موړې دی خړلې او ته نه میرا خړلې روټې بندوبسه ولې وکړو خو دې سړي چې بر دې امام مالک رحمت الله علیه دا خدمت کوو خود دې سره سره باغ استغفار وایو چې استغفر الله او پالتو خبرې نه کول نو امام مالک رحمت الله علیه داغه نه تاسو کو وی ځوان وي ته په مخه استغفار وي او دا تا یو مستقله وظیفه ګرځولې ده خو سپېدې درته میلاو شوي دي کنه دې راته میلاو شوي ناغه ته ویلو وی میلما دا استغفار زه د ډیر کلونو نه ویم
او ما پر اړه کې چې سحجت راځي الله یې پورا کوي او چې سره الله نه وغواړم نو الله یې ما راځي دې نو راکوي خو ما سوا د یو حاجت نه چې زه بار بار د الله نه غواړم او په زړه کې مې راځي او هغه دا اره چې کاش زما ملاقات د امام مالک رحمت الله علیه سره وشي امام مالک رحمت الله علیه وته فرمایل وی قربان وی استادی استغفار امام مالک د خپل کورنا الله رب العزت د خپل کورنا راويشتو او ستا قدمونه ته راورسو زه امام مالک یم هغه ډیر زیات خوشاله شو او ویل چې ستا د ملاقات د لپاره ما دومره کوششونه کړیو دومره لوی ارمانونه مې کړیو ډیر لوی سوالونه مې کړیو خو نن زما استغفار ما ته دا سوال ما ته را قبول کو دا الله را چې کوم بخنه زه غواړم دا حاجت یې مال پوره کو چې نن ته زما کور ته زما بیٹک ته راورسولې نو دا استغفار دی دا د الله تر طرف نه یو تحفه ده قران کې بشمیر آیاتونه دي د دې بقره نواله د سوره البقره نواله تر د سوره النصر پورې پدې کې بشمیر آیاتونه دي چې پای کې ترغیب ورکړې شوی دی دا استغفار ده ولی انسان گناهونه بیخی داریجی و ختمه او هغه انسان چې هغه ته ځان په تکبر سره ښکاری ځان ورته غټ ښکاری او نیک ورته ښکاری او بل انسان ورته د ګناهونو دا یو لی ډیران ښکاری نو هغه انسان د پاره دا یو د را بیدارولو د دغه انسان ته د سبق ورکولو د پاره الله رب العزت د ګناګارانو د پاره استغفار را لګلې لري چې کوم یو سړی د الله نه بخنه ډیره غواړي نو الله به دا ګناهونه ټول معاف کوي او د الله نبی فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې توبه خوشالي ده خوشخبری ده لمن د هغه انسان د پاره وجدا چې بیا منتل شو فی صحیفته استغفارا کثیرا هغه انسان د پاره د قیامت په ورځ باندې ډیر لوی خوشالي ده چې کوم انسان په اعمال نامه کې د قیامت په ورځ باندې استغفار ډیر زیات بیا منتل شو او من لازم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو جعل الله له من كل هم فرجا الله بدی انسان لا دا هر غم نن پریشانی نه دا بخلاصي ورکی او دا هر تندستۍ نه بولا الله پاک چې دینو دا بولا پراخي ورکی او د دې انسان ټول ژوند د اطمینان او د خوشحالو سره ای الله رب العزت مونږ ته د الله په دربار کې د خپل ګناهونو د صحیح توبې وستلو د استغفار ویلو توفیق راکړي او زمون په اعمالو کې دی الله رب العزت استغفار دا شامل کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين